واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بیانات ټول قیمتي دي، لیکن د دې ځای مناسب قیمتي بیان هغه چې هغه کې د جماعت اشاعت التوحید والسنت حیثیت بیان شي. ځکه دا جماعت په پیژنګلې کې ډیر ګران دی. دا څوک نشي پیژندلی چې دا څنګه جماعت دی. نو څومره چې دې تفصیل کیږي او تشریح کیږي، نو دا به د جماعت اشاعت توحید و سنت لپاره د تایید یو ډوره لویه مرحله. جماعت اشاعت التوحید و سنت د قرآن کریم خلاصه ده. په دې کې تنبیهات بیان شوي دي. څنګه چې با شیخ القرآن رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا شورا کولا او کم اراکین بغیر حاضرو، هغه به وایي چې دې ته تنبیهی خطوط لیکه. که چېرې بیا حاضر نشي، بیا به دې نوم کټ کېږي، دې ته تنبیه ویل شي. قرآن کریم تنبیهات ذکر کړیو، خو مونږ حیران وو چې دا څوک یادوي. سورت آل عمران کے آیات 133 ان یشأ یذہبکم ایہا الناس ویأتی بآخرین. یا خلقو کدا اللہ خوخشی تاسو بلری کی دا دنیا نا نور خلق براولی. دا سورت انعام آیات وغوم 133 إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. کدا الله خوښي تاسو بلری کی تاسو نرست و نور خلق آباد کی. د سورۃ ابراہیم آیات 19 نمبر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. د سورۃ فاطر آیات 16 نمبر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اے خلقو کدا الله خوښي تاسو بلری کی ګوره تنبیهات. د سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات آخری 38 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ وی کستاسو ندا کار نکیگی، تاسو نا دا قرآن و سنت خدمت نکیگی، تاسو نا توحید و سنت اشاعت نکیگی، نو اللہ بس تاسو بزے نور خلق راولی. ثم لا یکونو امثالکم، اگی بس تاسو پشانتے نہیں خیراتیانو اسخاتیانو دیو. او دی اخیری کی وضاحتو کو چې دا اللہ کمو خلقو تاوی
چې کوم خلق د توحید او سنت نه مخ اړي هغه سره اتفاق نشتا دا هغه خلق ته الله رب العزت دمکی ورکړي. نو آخری سورت مائدہ کې آیات راغی 54 نمبر او هغه کې الله دا غي جماعت وضاحت کو چې مونږ اوقات نو هغه جماعت اشاعت التوحید والسنت. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. جماعت اشاعت التوحید کو سو ګوري د سورۃ مائده 55 آیات کې دی وګوري او دا د اخیری سورۃ 112. دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت تعریف دی. د جماعت اشاعت التوحید و سنت کار څه دی؟ دعوت یہ سو دے. اگر سورۃ آل عمران آیات 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. زمونږ د جماعت کار دی امر بالمعروف نهی عن المنکر. بے سورت نحل باخری آیات کې د دعوت طریقه خولې وه چې یو دعوت ته یو دا دعوت طریقه ده. هغه آخری آیاتو د سورت نحل ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. دا زمونږ د دعوت طریقه ده. ولې خامخا یو جماعت چې څوک پیژني خو په سبا پیژني کنه چې د دې اصول څه دي د دې دلایل څه دي. نو زموږ د جماعت ټولر څه قرآن کې راغلي. د جماعت عزم دا دی چې کوم 33 آیات د سورہ توبه کې بیان شوی دی. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله خپل اراده وکړه. او زجاج وی رحمه الله تعالی چې يأبى الله كل شيء. الله وی چې د نور هیڅ کار نکوما سکوما الا یتم نوره. زب خپل رڼا رسوم زب خپل توحید رسوم زب د مخلوق پسینو کې د قرآن نور اچوم زب یې نور کار نکوما. نو باغی باندې صرف جماعت اشاعت التوحید و سنت پوشو دی وی چې الله ته نور کار نه کوي نو مونږ هم نور کار نه کوو. مونږ هم دغه توحید او سنت اشاعت کو په دنیا کې. د جماعت اخلاق دادی چې سورۃ آل عمران کې ذکر شوی دی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مونږ په قرآن باندې نظر چولې دي نو مونږ تینا د خپل ځان د نجات او د کامیابی لپاره ډېر بهترین اصول راغستي. د جماعت اعتماد د سورۃ عنکبوت آخری آیات ته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
وان الله لمع المحسنين. الله یوسف چې زمونږ په دې مسله کې او په دې عقیده کې او په توحید کې کوشش کوي نو الله وی زبو تلارې کولاوم. وان الله لمع المحسنين په لمرګرتیا دې سره ذکر کړی دا. د جماعت خلوص او اخلاص دا ده. د سوره حشر آیات 10 نمبر چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولی خامخا خلق تپوس کی تساو جماعت سن جماعت تی تساو سو اصول لی ناغا با تمونگ دا قرآن نا پیش کو ذکر دا لا ریب فیه او بیشک کتاب دے. پا جماعت اشاعت التوحید و سنت سرا مونگ دا قرآن تفسیر تکو ذکر دیر آیاتو نراغلیو چې زمونږه تسلی باندې کې دا چې دا څوک دي چې الله رب العزت وایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. کله چې په دې باندې آیاتونه توحید بیانېږي نو ته په منبر ناشته او چې وګوري نو ته په جوړ او نا جوړ او پیژنې دا داسې ډاکټري ده دا نه بس قتل نه غواړي خو چې بیان کوي د توحید آیاتونه وایي نو تا ته به دوه قسمه تنظیف کاره شي. تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر الله وی ته به پیژنې په مخونو دا کسانو کې چې مشرکین دي تندې به ډېر روان په دې آیاتونو باندې موږ وایي چې الله دا به څوکي هغه کې چې کله جماعت اشاعت التوحید و سنت میدان تراوت نو موږ د قرآن په تفسیر پوه شو چې سورہ زمر کی ویلو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کله چې الله په توحید سره یادول شي نو د ډېرو خلکو زړونه چوي او صادر پوګه کې روان شي. لا یؤمنون بالآخرة. مونږ هم حیرانو چې داسې خلک مشته چې په قرآن باندې هغې خپي نو هغه مونږ د قرآن نه معلومه کړه څومره آیاتونه دي. دا د جماعت اشاعت التوحید و سنت تعارف دی په دې باندې پیژندل شي. دا هغه جماعت چې تاسو له په حدیثو کې راځي د دې عمل دا فضیلت ته د دې عمل دا فضیلت ته د دې عمل لکه حدیث ته نبی علیہ السلام وی ان الملائکه لا تضع اجنحتها لطالب العلم. طالب علم چې رواني نو ملائک و تخپل وزري غړي په لارو کې طالب زکه یاد کړي چې د عالم مرتبه ډیره لوی ده چې هغه ته وسو غړي وګوره دا څوک یادې موحد طالب یادې هغه دینه خوشاليږي هغه اگر کوي بذاتيان چا دا مونږ ته وای کنه نا وای دا د موحدین مقام دی هغه ته الله ملائک دا الله وزر غړي دا هغه شان یا دا چې راځي چې د قران یو حرف چاو لوستنو د دې لسنه کوي نو دا موحدین یا د اشاعت والے یادي هغه ته دا مقام حاصل لې. یا حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام وی بنو سلمہ تا چې خپل کورونه دلته مراوړې مسجد نبوي ته هغه وی مزل ډیر دی
نبی علیہ السلام وی چې دیارکم تکتبو آثارکم پلو کورونو کی ہے چې تاسو راځئ او قدمونه راخلئ دا به هم په نیکۍ کې په تله کې اچولی شي اکه بیا واپس دی نوم به دا اچولی شي دا څوک یادوي موحدین یادوي دا مقام الله دې جماعت له ورکړی دی دا داسې جماعت دی چې دا مخلوق ته د دین اصول خو بنیادونه ورته وښوه چې یو بنیاد توحید دی بل بنیاد رسالت دی بل بنیاد عصمت د انبیاء دی بل بنیاد عصمت د ملائکو دی بل بنیاد معافی د صحابه کرامو دا او د هغې شان دی دې نه څوک نه خبر او نه د دغې خلقو رد او دفاع چا کولی شوه دا صرف جماعت اشاعت التوحید و سنت وکړه رد د شرک دیو کو رد د بدعت دیو کو رد د رفض دیو کو د دې نور حال چې ګوري حیران وشي هغه شرک خدا سے دی چې مونږ په دې مخ کې تاریخ باندې نظر اچو نو مونږ حیران شو چې الله په دې مخ کې قرونو کې څوک موحد نو فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه څوک نو پکې چې هغه زمونږ استادو په نظر کې نیکان بزرگان اولیاء کرام معلومیږي نو د هر بنده پته د هغه د قول نه د هغه د ملفوظاتو نه لګي نو چې موږ د هغه خبره واورو نو موږ ویره خو زموږ در باندې اعتماد او هغه اعتماد خراب شو دا شیخ سادی سے وی د ابن جوزی شاگرد دی د په داسې دور کې تیر شوی چې د علم دور و ابن جوزی په 500 کې د امام غزالی په 500 کې د امام رازی په 500 کې د امام ابن عربی په 500 کې د او چې شیخ سادی سے خبره کوي ناغسوي چغم دیوار امت را کدارت چون تو پشتیبان وی د امت دیوال به نه پریوزي پیغمبر ته نسبت کوي جستا په شانتی سړی پشتی کنه او چې باک ازماو چې بحران را کې باشد نوح کشتیبان وی دریاب د چپو نسب یاره ده چې نوح علیہ السلام کشته چلی وہی سورت یاسین کی سوئی وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون یو قول دار چیزین امراد کشتے دا نوح علیہ السلام دا یو قول دی نور پسی ہوئی وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اللہ وی کدی غرقکم نبیاد دی سوک پر یاد درست نشتا دے ابن جریر وی فلا مغیث لهم بیا نوح علیہ السلام راټینګه کی نو یلا خدای باندې ته په داسې دور کې ژوندې یو ګرځي چې هغه د علماو ګرد دی او تا د هغې نه توحید زده نه کړه چې بل چا ته نسبت کوې نا رحمان بابا خلق یادی رحمان و توای رحمان خدا اللہ صفت سے خاصا بغیر د اضافت نه دا غي بل چا باندې اطلاق نه کیږي دا غن خلق ولی جوړ کړي کنه امزار ولا جوړ کړي اوس چې دا کلام تا وګوري چې ویزه رحمان چې غشي ولم خطا نه دي په بغداد کې مې کامل پیران شته د یوې خبرې نه معلومات پکاري د یو بنده په حق کې دا خدا خپل خبره ده
دا خو دومره لوی علما نه دي د ډېرو لویو علما حال وګوره د دې خلقو دا حال دی چې نه توحید نه خبر دي نه سنت نه خبر دي نه د عصمت د ملائکو نه خبر دي دې بدعتیانو چې پخوا ترجمې کولې ترجمه به یې ورته وي نو چې د هاروت ماروت کیسه وراله وی هغې د بابل په کوی کې الټه ځوړند دي یا خدای دا د هغې د ملایکو په حق کې عقیده وه عصمت یې وله تباه کړی چې د انبیاو په حق کې به سوره سواد کې نور سورتونو کې بیان راغی نو داود علیه السلام یې په کومه بدنام کړی و چې هغه د اوریا په ښځه مین شو سلیمان علیه السلام یې بدنام کړی و یو په دې چې هغه د بیت المال اسونه ټول کوترا کړو او شیبلی پاکستان له دلیل نو چې موږ زګه غریوانو نشلو صوفیه وي کنه چې سليمان عليه السلام اسونه کوترا کړیو نو کوم داسې وکړو نو سوي مفسرین ټول مفسرین دي خو د صوفیه پر رد کې خاص قرطبي او روح المانی دا ډیر ضروری دي کم ځای چې د راشي نو هغه پر رد کوي ها بیا ورپسې وایي چې سلیمان علیه السلام په لاس باندې ګوته وه هغه ترې روکه شوه نو هغه د بادشاهۍ نه لرې شو په دریابونو او په صحراګانو باندې سر شو او جن راغی نو هغه کېناست څومره د قرآن تحریفات دي په دې کې چې یو خدا وایي چې ردوها علیه وی خدای دا انور راته واپس کې مونږ قضا شو تا په انبیاء دا خیال لې چې د هغې نه مونځ او د مازدیګر مونځ قضا کېږي بخاری کې دویم جلد کې 872 صفحه کې مونږ سره زړې نسخې هغه کې د نبی علیہ السلام د ګوتې د خاتم بیان دی چې نبی علیہ السلام ګوته جوړ کړه ځکه خلکو ورته وی چې بادشاهان ته خط لیږي نو هغې به د مهر نه خط نه قبلوي نو هغه ګوته جوړ کړه په هغې به یې مهر لګو وی د هغه نه پس هغه ابوبکر صدیق سره وه د هغه نه پس هغه حضرت عمر فاروق سره وه د هغه نه پس هغه حضرت عثمان رضی الله عنه سره وه رضی الله تعالی عنهم و ارضاهم نو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه په کوی کې پرېوته بیر عریس وته وي نو دغه ځای کې کرمانی لیکي دا بخاري شارح دی زمون خو ته رحمت الله علیه ویل زړه نه غواړي چې ته دومره لوی هغه دغه ځای کې لیکي په دو حاشیه کې وی د عثمان رضی الله عنه د ګوتې مثال داسې ولکه د سلیمان علیه السلام ګوته ځکه د هغه نه ګوته روکه شوه نو بادشاهي ته نه لاړه د حضرت عثمان نه ګوته روکه شوه نو د فتنو دروازه کولاو شوه یا د خدای باندې دا خو یو اشاعت دی چې هغه غلط او صحیح پیژني نو مونږ خو په دغه خلکو باندې رد کوو دا خو د قرآن تفسیر نشي کېدی دا د هغې دینو نه پکې عصمت د ملایکو نه پکې عصمت د انبیاو نه پکې شان د صحابه کرامو دې کې ډېر ښویېدلي دي دا خو یو شیخ القرآن رحمه الله تعالی راغی هغه لومبی کتاب په دې ولیکو چې صحابه او شان یې محفوظ کو دې له دا طریقه او دا چل نه ورته
د بدعتیانو چې څومره اعمال دي دی په مونږه اعتراض کوي دی پسې مونږ نه کوي الکه تاسو سره دلیل نشته مونږ سره حدیث مشتا فقه راواخلا ابن ماجه کې پنځمه صفحه کې وایي لا يقبل الله لصاحب بدعه فرضا ولا نفلا ولا دا خو استا په حق کې وایي ښا خو د دې نظر ټول په دنیا باندې و نن کې کله دی بانګ وایي اسو خبر نه نو هغه وی را ډېر په ټیم بانګ وایي نو دا مؤذن وی ډېر پابند اچ امام په مصلی ناشتي د وخت نن 15 منټه مخ کې وی را ډېر پابند د مانځنو وای دا پابند د مانځ نه دی دا د مقتدیانو پابند دی دا د تنخواه پابند دی پابندی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حال نه معلوم چې هغه به الله درې چې په دوچا باندې وخلا خلاص شنو وی راځي داغه په وخت کې پابند دی او پاوکم نه وو نماز پخین وخت دی یوې نه تر سلورو پورې خدای دې د مقتدیانو د رضا لپاره مقرر کړي اب مونږه اعتراض کوي وې دې په وخت مونږ نه کوي نو وای مونږه پاغه وخت کو چې الله مقرر کړي او آسماني وخت دی امونږه د بنديانو په وخت باندې نه کوو د دې ټول کار د دې د عادت چې دا څنګه به ولې د مردان کې او جره ډکه ناشته وا او خاموشو مولا را روان ناوي چې غم بشوي نو لاړو یې دواو کینو چاو خان دلو چا هغه وی ولې دا څه چل دی وی دا خو سرانجام خان ورځ بیللې دي نو خلق ولان غم راځي لرا جمع شوي نوړل پیجاګران خرڅ کړي وي دته نوړل نټینګي هغه بش کوا نو هغه ډیر خپو په دی باندې دې خدا له چې غنا وې نه کنا بس رواني ورپسې خاطر خدای خو لیکن دا خبر یاد ساته چې شاتیان دوه قسم دي یو اصلي دي یو ګلابي دي دا خیال کوئ اصلي هغه چې هغه د قران درس کوي د توحید اثبات کوي د شرک رد کوي د بدعت رد کوي او بیا چې کله ختمي نو په شيوخ پسې دعا وکړي چې الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي دا اصلي توحید وایي او اصلي شاعت دي او ګلابي هغه دي چې هغه درس کوي نو پکې توحید نو واخوري نو پکې د شرک رد واوري نه د بدعت رد او د شيوخ نوم خوړ واخلي نه چې دا نور نو مخلي کنه ناغي کې بعضی داسي چې لوکټي ډېر د ټاپي کنه شیخ الاسلامي نو ادامت برکاتهم یا خدای وای دا اضافت فاعل څه دی کنه هر ځای کې چې تمانځ کې وای چې ورحمت الله وبرکاته الله یاد ہے که سورۃ هود کې وای نو هم دقه وای چې رحمت الله علیکم وبرکاته علیکم ها نو دا دلته برکاتهم دی ولې وي د برکت نسبت خو الله ته کی تبارک الذی بيده الملک دې څه مطلب دا غي اره خبره چې د خلین راوزینو د شرک بوی ته نزي اجه نارمل غونتی نو یمد ذله العالی یا خدای هغه سی وای اوسه سي ګړندې وا چې ګنګړي وته واچولو توبه نو اته شاعتی چې د خلکو نو مخلي او دا راغلي چرتا سنت کې یا د صحابه کرامو نه شریعت کې خدا راغلي چې پیغمبر نو واغستې شنو عليه الصلاه والسلام وای د صحابي نو واغستې شنو رضی الله تعالی عنه وای دیو حق پرس عالم نو واغستې شنو رحمت الله علیه وای زادامت برکاتهم لکم زم راغلي
خو دې ظالمانو دومره نقصان وکړو چې هغه علیه السلام نوی تش عین ولیکي رضی الله عنه نوی نو تش رد او رحمت الله علیه کې تشرح ولیکن دا کم ترخیم دی منادا خو نه ده څومره دې د دین سره لوبې کړي لوبې ورسره کړي الله دې رحم وکړي د دې ابتدا چې شوې ده نو څه به ته ووایم دا هغه طالب علم چې مونږ ته دې ټول ریکارډ معلوم دی خو نه وایو یو طالب راته رنګ وکړو وایي زمونږ ابو داود شریف ډېر خراب شو نو مې ولي وی هغه استاد ټول ورځ کمیسونه بویي بنینونه بویي او په لیر کې ورته خلک ولاړي تعویذونه کوي نو مې دا سله بویي وی دا مرضونه معلوموي نو مې دا علاج خو جالینوس لهم نه ورته هغه خو بویونه کمیس نو بویي شیر عالم استاد طالبانو عمر تباک تاجدانو کم یو حق دی چې هغه ادا کو هغه توحید او سنت خلا پرېدا نو موږ دا مطلب چې ګورې اشاعتی پیژنې ها دا چې پیدا شوی دنیا کې ډېر چې نوم د اشاعت اخلي لیکن کار د اشاعت نه کوي چې هغه د قرآن او سنت خدمت ته هغه توحید او سنت اشاعت ته زموږ مشن هم دا دی چې موږ د هر باطل رد کوو که باغی باندې څوک خفه او که خوشحاله بعد داسې دي چې هغې فتوی ورکوي کراچۍ کې کارخانې دي نو اوس داسې شوي دي چې فتوا بالکل صحیح ورکوي ځکه چې د جماعت اشاعت سره تعلق پیدا شوی دی خو چې څوک ترې نه تپوس وکړي چې ته اشاعت کې وي نه زه اشاعت کې نه یم خو نو تا ته حاجت څه دی د اشاعت تا ته حاجت نشته دی ته به ورته محتاج یې عقیده به د اشاعت نه نه صحیح کېږي نه زده کېږي عمل به د اشاعت نه نه زده کېږي د آیت مقدسه دا مطلب و چې ولتستبین سبیل المجرمین الله رب العزت وی قرآن کې وایي نو څنګه چې خپل د خپل ځان صحت او د خپل ځان اصلاح کوي د دې مجرمانو د حال نوم ځان خبر کوي چې دا دې څه کوي او خلق لا په دې باندې تنبیه ورکړي چې خلق ځان بچ کې ځان وساته د دې خلقو نه دې ټول عمر د قرآن او سنت خلاف کړي دي همیشه د پاره ده قرآن کریم چې کله د حق او باطل ذکر کوي نو صرف دو فریق یادی سیوا نه که سورت هود کې وی مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع دوړې دنیا کې سیوا نه دي کبیارو دا خدای دی چې نه دي برابر دنیا کې بدعتيان مشرکان او موحدین دا به اخلو کنه ځکه دی وخت کې د قرآن تفسیر دا دی دغه سې سورې زمر کې وی هل یستوی الذین علم هغه دی چې د قرآن او سنتي دا نور علم نه دی د سورې فاطر د آیت په تفسیر کې چې انما یخشى الله من عباده العلماء ابن کثیر د سفیان ثوری قول نقل کړي کنا چې علما درې قسم دي علما بالله
دا چې څومره ناست دي الله ته علم دی دا علما بالله دي اگر کبھی امر الله نه دي فقه او اصول او صلات او زکات او د نه دي ویلي لیکن موحدین دین دا ټول علما دي علما بالله دي دویم هغه دی چې علما بالله او بامر الله لکه زمونږ د اشاعت علما ادریم قسم هغه دی چې علما بامر الله وبالله نه لکه بخاری بدعتیانو کتابونه وی فقه اصول او معانی دا به وی خود توحید او سنت نه نو خبرو نو دغه دی کې روح المانی لیکي چې یو سړی مړ کېده وصیت یې وکړو چې زما د اعمال علماو له ورکړئ نو دې کې صرفیان او نحویان نه راځي ځکه هغه په شریعت کې علما نه دي ها کله اشاعت نه پکې راځي ځکه هغه صرف او نحو د قران او سنت د ذکر لپاره وي او چې صرف نحو صرف به وي اول بلګیاو وی به بیا به تکي ناستو ځان له عمر ټول خراب کو نو زمونږه عوام او علما ټول علما دي علماء حق دي ځکه څوک صرف بامر الله دي چې توحید نه خبر دي او څوک بامر الله او بالله دي چې توحید سنت نه خبر دي او د مسائل او د احکام نه خبر دي اخیری خبره کوم چې کسو کوئی چې د باطل پرس پیژنم نو چې د چا د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره تعصب دی دغه باطل پرست دی کدا غار سنوي کاغذان ته جمعیت وي او کاغذان ته بلبل نوم اخلي او چې دې جماعت سره تعصب کوي نو هغه باطل له ځکه دا جماعت داسې دی لکه صحابه کرام او جماعت داسې جماعت په تاریخ کې نه راغلي ټیک د لوی علماء تیر شوي دي شیخ الاسلام ابن تیمیه او علامه ابن قیم او ابن حجر عسقلانی خو لیکن انفرادي کارو منظم نو دا خو الله دې مونږ نه پوهیږو چې دې خلقو کې څه خوبي ده چې الله رب العزت په دومره عظیم رحم وکړي چې دې له داسې منظم جماعت جوړ کړو داسې منظم نو او دا په تاریخ کې نه دی راغلی